أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به یو صحیح سلامت به یې. زما عزتمندو نن به زه تاسو ته د حافظ قرآن د فضیلت باره کې چې کوم دی یو حدیث مبارک او د هغې مفهوم چې کوم دی ذکر کومه. حضرت معاذ جهني رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړی دی چې د هغې مفهوم داسې دی چې څوک قرآن شریف ولولي او په هغې عمل وکړي د هغه مور پلار ته به د قیامت په ورځ یو تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه هم زیاته وي. که چېرې دغه نور ستاسو په کورونو کې وي په ستاسو څه ګمان دی دا کس متعلق چې په خپله پرې عمل کوي، یعنې د قرآن شریف د لوستلو او په هغې د عمل کولو برکت دا دی چې د لوستونکي مور پلار ته به داسې تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه ډېره زیاته وي. پس که چېرې دغه نور ستاسو په کورونو کې وي، یعنې د نور د دومره لرې نه څومره ډېر رڼا خوروي، نو که چېرې هغه په کور کې دننه راشي نو یقینا بیا خو به ډېر زیات د رڼا او د برېښنا سبب وي. د دې لوستونکي مور پلار ته به چې کوم تاج ور په سر کولی شي د هغې رڼا به د هغې رڼا نه زیاته وي چې کومه رڼا په کور کې راختونکي نور خوروي. او هر کله چې د مور پلار دپاره دا ذخیره ده نو د لوستونکي د ثواب په خپله تاسو اندازه وکړئ چې څومره قدر یې به وي. هر کله چې د سبب د جوړېدونکي دا حال دی په خپله د بچي حال خو به په څو درجې زیات وي چې مور پلار ته دا ثواب په دې وجه ورکولی شي چې دوی د بچي د وجود یا د تعلیم سبب جوړ شي. د نور په کور کې کېدو سره چې کوم مثال ورکړی شوی دی په دې کې علاوه له دې نه چې په نزدېکت کې رڼا زیاته معلومیږي یو بل چې کوم دی باریک طرف ته اشاره هم ده او هغه دا ده چې کوم څیز هر وخت نږدې اوسي هغې سره مینه او محبت زیات وي. د دې له کبله د نور د لرېوالي د وجې کومه چې د سره نااشنایي ده هغه د هر وخت د نزدېکت په وجه به په محبت بدله شي. نو دې حالت کې د رڼا نه علاوه د سره محبت طرف ته هم اشاره ده او دې ته هم اشاره ده چې هغه یې هم خپل هم وي چې د نور نه اگر چې هر څوک فایده اخلي که چېرې هغه چاته وبخلی شي نو د هغه دپاره څومره د فخر څیز دی. زما عزتمندو الله جل شانه دې مونږ تاسو له هم توفیق راکړي چې مونږ چې کوم دی په خپل هم قرآن مجید لوستونکي جوړ شو او خپل کور والا خپل ماشومان او خپل ماته هم چې کوم دی قرآن شریف لوستونکي جوړ کړو او چې چا قرآن شریف نه دی زده کړی که د هغه عمر هر څومره دی نو هغه له پکار دی چې اوس لومبې چې کوم دی د قرآن مجید زده کړه شروع کړي او چا چې زده کړی د هغې ځان په معنا په مفهوم پوهېږي او چا چې په معنا مفهوم ځان پوهه کړی دی نو هغه له پکار چې د خپل ژوند مقصد دی جوړ کړي. اخر کې تاسو ته یو ګزارش کوم چې تاسو زمونږ د وظایف چینل باندې نوی یعنې مهرباني وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره دا بیل آیکن هم پریس کړئ د پاره دی چې تاسو زمونږ د هرې ویډیو باره کې نوټیفیکیشن ملاویږي او زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو رشتہ دارانو او عزیزانو سره ضرور شیر کړئ او آخر کې کمنټ سیکشن کې چې کوم دی مونږ ته د خپل قیمتي رایې باره کې ضرور اظهار وفرمایئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله